یو کس تپوس کړی دی چې چرس پینا حلال دی چرس کل حلال دی که حرام دی. چرسو کې نشه ده او حدیث مبارک ته کل مسکرن حرام، کل مسکرن حرام، هر نشه آور شی، هر نشئی شی دا حرام دی. یو کس تپوس کوي چې د صلات و تسبیح فضیلت زیات ته او که د تلاوت فضیلت زیات دی. صلات و تسبیح ځان ته فضیلت ته او د تلاوت ځان ته فضیلت ته. تلاوت د الله جل شانه کلام د روزي سره د دې مناسبت ډیر زیات ته په کثرت سره کول پکار دي، لیکن احادیثو کې د صلات و تسبیح ذکر هم راځي، دا هم کله کله کول پکار دي. د دې تپوس مثال الله سي دی لکه یو سړی وای چې مالګه ډیره خده بدن د پاره او که بغیر مالګه اوړه خدي او کټوي خدا، نو بغیر مالګه کټوي بس خوندي چې مالګه دې پکې نه جوړي. د مالګه خپل خوند دی، حالانکه اوړه ګران دي د مالګې نه، خو چې مالګه پکې نه بیا خوند نه کوي. نو اعمال داغه مختلف اثرات دي، لکه څنګه چې د بوټو مختلف اثرات په بیماریو کې، د صلات او تسبیح ځان ته اثر دی، د قران پاک د تلاوت ځان ته اثر دی. نیک اعمال داغه یو بل سره مقابله کول نه دی پکار چې یو سړی دا وایي فرض مز افضل له او پروژه افضل لا چې زه په دې دواړو کې یو نیسم او بل نه نیسم. نه، مز ځان ته فرض دی او روزه ځان ته فرض ده. نه صلات او تسبیح فرض نه دی، لیکن دا چې مز دی چې د دې اجر او فضیلت په حدیثو کې راغله د کول پکار دی. یو کسوي چې ما نه غیبت شوه د ډیرو خلکو، لیکن ما ته پته نشته چې هغه څوک دي، نو د توبې اراده کوم داغه تلافي بس کیږي. نو داغه طریقه دار چې الله جل شانه ته رجوع کا، هغه خلکو څخه مزه الله ته رجوع کا چې الله ما معاف کما نه د خلکو غیبتونه شوي دي او آینده به بیا غیبت نکوم. او دویم دا کارو که چې صدقه او خیرات پیسې را واخله او چا فقیر مسکین ته ورکا او نیت پکې دا وکړه چې یا الله د چا ما غیبت کړي د دې ثواب غي ته ورسي. اوس به دې پته ولګي چې پرشتیا رجوع کې او کنه. نو کدا پرشتیا توبه نو دغه نیت وکا ان شاء الله دې سره به تلافي او شزړه به بالکل صفا شي. یو کس تاسو کړه دې چې په موبایل کې قران پاک لوستل څنګه دي او په موبایل کې قران پاک لوستو د پاره او د سکول ضروری دي او کنه. په موبایل کې قران پاک لوستل جایز دي، لیکن اجر او ثواب هغه نه دی چې کوم په قران پاک کې لول مصحف کې هغه اجر نه دی، ځکه چې دا مصحف نه دی، په دې کې نور غندونه هم وي. او که یو سړی په موبایل کې داغه غلط استعمالم کوي او بیا پکې تلاوت کوي، نو دا خم نه ده، ځکه چې دغه وخت کې دا موبایل د غنده شو نجس شو، پاغه سکرین باندې بیا ته تلاوت راولي وغه کې، نو دا ټیک نه ده. البته که موبایل پاک ساتي او د غنده سيزونو د پاره او تصاویرو د پاره نه استعماله او بیا پاغه کې تلاوت کې، نو تلاوت پکې کیږي په هر صورت کې، لیکن هغه اجر او ثواب نه دی چې کوم قران پاک کې دی. دویم په موبایل کې چې کوم کتابونه دي او قران پاک ته پاغه کې غلطۍ هم ډېر راځي، نو چې کله سړی په خپل عالم نوي یا حافظ نه دی، نو دې غلطیان هم ډېری کول شي. دا غینا ځان بچ کول پکار دي. البته که چرته مثلا سړی داسې ځکه په سفر روان دی، په بس کې ناشته، په گاډي کې ناشته او د موبایل هم غلط نه استعمالي، نو دغه وخت کې په موبایل کې تلاوت کول شي، ځکه چې نه کولونه کول به هر حال بهتر دي. بل تاسو کړی دی چې په موبایل کې قران پاک وې، نو دغه وخت کې او د سکول شرط کنه، یعنی هغه چې لاس کې نیسی، نو چې کله په سکرین باندې الفاظ راغلي، نو دغه وخت کې به او د سلاس هغه ته موړه، او چې کله نین به نیويش. یو کس تاسو کړی دی چې تراویح سړی کوي ځان ته امام سره نه دی او سلور رکعات په یو ځای کوي، نو دا ټیک ته وکنه. فقهاو لیکلي دي چې تراویح 10 رکعات دي او ب10 تسلیمات په لس سلامونو سره دي، او لس سلامونو سره مطلب دا چې 2 رکعات دي. تراویح طریقه 2 د سلور نه. یو کس تاسو کړی دی چې زکات د دکان په فرنیچر باندې او په موټر سایکل باندې چې د استعمال وي او په موبایل باندې زکات راځي او کنه، په دې شنو باندې زکات نشته، ځکه چې دا ستاسو استعمال لی دا باغمال کې نه یوځي کې چې په کوم زکات راځي. یو کس تاسو کړی چې د انسان نساس کې د منی روزي د سوجنه د شهوت د غلبې په وجه نه باغې سره غسل واجبېږي کنه، او غسل واجبېږي، غسل بخامخه. یو کس وایي چې زما 3 لونه دي او
واده کړي هغه ته ما وی چې بچي زما په کور کې تاسو حق ته زه غواړم چې بجون باندې تاسو ته حق درکم پیسې غواړي او عمره در باندې وکم هغه وی چې عمره را باندې وکړه نو هغه عمره وکړه او سوال دا دی چې په دې باندې زما غاړه خلاص شو او کنه دا عمره چې د باغی باندې وکنو دا هبه دا بخشش ده او چې کله پلار مړ شي نو د مرګ نه پس چې داغه نه کوم مال پاتې شو نو لونه پاغه کې اوماغه سه حقدار او حصداري وي بیا هم هغه ته وراثت رسیږي او وراثت الا د لونه سره متعلق کیږي چې کله پلار مړ شي او چې ته ژوندې او په ژوند ورکل نو دا میراث نه ده بلکې دا بخشش ده هبه ده هدیه ده دا زامن لونه ته دواړو ته ورکول شي بل ته پوسې کړی دی چې زلزلې په وخت کې څه کول پکار دي شرعي لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک رضی اذا حزبه امر بادر الى الصلاة جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑ پڑتے شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کار دا سرالو چې هغه سره به پریشان شو بیا به فورا مسترف ته منډه والی نو دغه وخت کې د زلزلې په وخت کې د الله رجوع پکار ده استغفار ویل پکار دي کم از کم کسړې هغه ټیم کې فورا مز نشي کوله الله ته رجوع کی چې الله مونږه معاف کړي او توبه وباسي او چې دغه توبه وسته باغې باندې بیا وروسته استقامت اختیار کړي او چې مز کول شنو مز دیو یو کس ته پوس کړي دي چې د غلا بیلې سره پکور کې اوبره استل او استعمالولو باغې غسل او مس کول دا څنګه دی یا غسل او مس کیږي کنه غسل او مس دیو شو لیکن د غلا بجلی استعمالول لا ګناه ده سو کوئی چې د روزې په دوران کې سړی خپل بیبي سره سملاستې شي او کنه نو سملاستل لزوان سړی د بار ټیک نه دی مکروه دی او کله مجامعات کې کورواله کې واقع شنو د باندې کفاره را له ګناي کبیره مرتکب شد میاشتې په مخ روزي نیسي یو کسوي چې په یو عدالتي فیصله کې مونږ ته ادارې 2 لک روپۍ را کړې دي لیکن تر اوسه پورې هغه پیسې زمونږ لاس ته نه دی راغلي واري ټالې کوي هغه اداره آیا د دې زکات په مونږ شته او کنه نه تر څو پورې چې هغه پیسې ستالاس ته نه دی راغلي ترغه پورې در باندې زکات نشته چې کله راشي بیا در باندې شته بل ته پوسې کړ دې چې په رمضان کې زکات ورکې نو پاغه کې د عام ورځو په نسبت زکات کې اجر زیات ته او کنه نو جواب ادا دی چې او خدا هغه چا د پاره دا چې پاغه باندې په رمضان کې زکات فرض شو یا رمضان کې په فرض نه دی رمضان نرستو به فرض کیږي د وړو کې اختر په میاش کې یا د ذوالقعده په میاش کې یا د لوی اختر په میاش کې خدای وی چې راشه مخ کې نه په رمضان کې د کال پوره کېدو نه مخ کې زکات ورکا نو به اجر شته لیکن کتابانه زکات مخ کې فرض شوی او 2 میاشتې په واړولې او ته دا زکات مؤخر کې د دې لپاره چې رمضان راشي نو زه به ورکم چې ثواب مې ډیر شونه دا سم کو زکه چې دغه وخت کې فورا ورکول دا بهتر دی په نسبت د مؤخر کول او چې کله په رمضان کې فرض شوی وي یا کال لا نه پوره شوی او ته پیشګي په رمضان کې ورکې نو دغه وخت کې اجر ده حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې یو فرض داغه اجر ده او یو فرض برابر ملاوي د یو فرض نو زکات فرض ده نو داغه اجر ده او یو فرض برابر شي یو کسوي چې شناختی کارت باندې سرکاري اوړه اغشتل جایز دي کنه ما ته پته نشته چې د دې اصول سدي او چې څه طریقې د باغ باندې اغشته شي پر دې حق پکې وال نه پکار سو کوئی چې په تراو کې قاری صاحب د غنه او د اخفاء خیال نه کوي دا څنګه دي موږ ورپسې کېږي چې د غنه او د اخفاء خیال نه کوي موږ وسره خرابېږي نه بهتر دا چې داسې قاری وي چې قران پاک او تجوید مطابق لست بل تاسو کړه دې چې په تراو کې قران پاک ویلو باندې قاری صاحب پیسې اخلي دا جایز دی او کنه کچره د مخ کې نه کړی وي چې زه به تاسو ته ختم کوم ما ته به دومره پیسې را کوي نو دا اجرت ته او اجرت غشتل په تراو ختم باندې دا جایز نه دی لیکن کدی نیوی کړی او ختم یو کو د پجړه کې دا تمام نو د خلقونه او خلقم داغه د پاره چندې مندې نه کولې او چا ورکه نو دا هدیه د بخشش ته دا غشتې شي یو کس ته پوس کړی دی چې تراوی سنت دی او که مستحب دی او د دې په نه کولو سره انسان ګناهګاریږي او کنه
تراوی سنت دی او پر رمضان کې سنت موقت حکم دی، یعنی دا سه سنت علی الکفایه دی کې چره په جمعات کې تراوی اونشي نه ټول غاړه پدرنی فرض او واجب نه دی کول پکار دی. یو کس وای چې په بیت الله شریف کې د جمعې په ورځ باندې اذان 12 بجې کېږي، د جمعې سلور رکعات سنت هغه به څه وخت کو ځکه چې وخت ممنوع وي. دا زمونږ بدقسمتی ده د ټولو مسلمانانو د امت مسلمه چې داسې خلک راشي کله کله په حرمینو شریفینو کې چې هغه د مسلمانانو د عام خلکو خیال نه ساتي. د ټولو امامانو په نږدې د ماسپخین او د جمعې وخت داخليږي د زوال نه پس، دا کوم چې زوال وشي یعنی نور چې مغرب طرف ته واوړي. البته امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه فرمایي د جمعې په ورځ مبارک چې د جمعې په ورځ باندې هغه وایي چې بهتره ده چې د زوال نه پس اذان وشي، لیکن که د زوال نه مخکې اذان وشي نو دا جایز دی، بهترواله پکې نشته، بهترواله پدې کې دی. لیکن دا سه بدقسمتی ده چې هغه غیر اولا طریقه باندې عمل کوي. د ټولو امامانو د ټولو چې څومره مذاهب او خلق وی الته مسلمانان راغون وي دا غي خلاف هغه کار کوي. د سنت او موقم سړی ته ملاو نشي او د مز وخت هم به وخت شي. دا سه کول نو پکار. کله چې په حرمین شریفینو باندې د احناف او حکومتو نو هغه زمانہ کې د ټولو مذاهب او رعایت په ساتل کېدو، لیکن نن سبا ډېر کارونه داسې چې پاغه کې نزاع جګړه او مسلمانانو تعزیت او تکلیف رسول کی. الله جل شانه دې زمونږ په انفرادي او اجتماعي حالات باندې رحم وکړي. بل دغه تپوس کوي دغه کس چې په بیت الله شریف کې به د جنازې مو زنانه څنګه کوي، حالانکه زنانه ته خو د جنازې سبق نه ورزي. نو زنانه چې مسکی کچره دا ال تکیوي نو مسکول شي اگر کدی ته سبق نه ورزي. د زنانو په ځای کې دا ولاړی سړو سره نه لکه څنګه چې نور موزونو کې نه او دا د نیت اتړي سلور تکبیر دي نو کدی ته سبق نه ورزي نو صرف الله اکبر دی وای نیت دیو کې چې د جنازې مسکوم او چې امام وی الله اکبر نو دا دیم وی الله اکبر الله اکبر خو ورچا ته ورزي بیا دی وی نو دا الله اکبر سلور کرته ویل دا فرض دی او پکې دا منځ کې دعا غوښتل دا سنت دی. یو کس وای چې ما ته مور سلور تولې سره زر راکړي دي او نقد پیسې ما سر نشته نو زکات به څنګه ورکو؟ نو دغه سلور تولې به یوسه او زرګر ته ووې چې دا ما ته پیسې کا او هغه پیسې چې کوم وصول شي نه پاره کې به زکات ورکړي. کپه دې ځړند کېږي ته چې دا سونه خو نه خو ځکه چې دا سونه خو مال له مال خو په کار راوله او کته نه خو زه نه بیا به خامخا قرض راخلي چې په هغه مقدار باندې څومره زکات فرض کیږي هغه به ورکړي. یو کسوي چې یو ماشومه ده باغې سره 2 تولې سونه د باغې باندې زکات شته او کنه مور سره پیسې نشته نه په باندې زکات نشته. یو کسوي چې یو زنانه د هغه سره 3 تولې سونه ده او نقد روپۍ وسره نشته د هغه زکات په خصو کور کوي او که خاون وته پیسې نه ورکړي که خاون نه ورکړي دې سره د 3 تولې سونه ډیر لوی مال لغټ دا خرڅ کی یا د نسیسه خرڅ کی او زکات دی ورکړي فرض دی په. یو کسوي چې سړی بلغم تیر کې نو هغه سره روزه ماتيږي کنه په خله کې چې کوم توکانی دي دا تیر کې نو دې سره روزه نه ماتيږي. بهر نه د شیخ لای تدن کو هغه تیر کو نو هغه سره روزه ماتيږي او توکانی او بلغم تیرول سره روزه ماتيږي نه. ویم تاسو کړه دی چې د اختر مز یا د تراو یا د نور مزونه لپاره دا نیت کول انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دې سره مسکی کنه نه صرف دې سره مز نه کی ترسو پورې چې دغه خاص مز نیت نه کړي. د جمعې مسکه ته به چې د جمعې مسکوم چې هغه 2 رکعات فرض دي. د ماسپخین مسکه نه د ماسپخین مز نیت بکې دې سره نیت نه کیږي او نیت په جبه باندې کړيونه کو پزړه کې دیو کو تمیز دراوستو فرق دراوستو نه د نیت وشو. یو کسوي چې زما یو پلاټ ته او یا مرلې پاغي کې غنم کیږي دا غې نه علاوه زما رقبه نشته ده او ما سره پیسې نشته ده آیا زب زکات ورکوم او کنه؟ کچره دغه پلاټ او دغه زمکه ستاده کر وندې د پاره دا چې ته پاغي کې فصل کړي او دغه فصل ستا آمدن ده نور تنخواګانې دي نشته ده نو دغه وخت کې په دې باندې زکات نشته. او کچره دغه زمکه
دا د کروندې د پاره ده، لیکن د آمدن ستا د عام آمدن نه سیوا کیږي، پیسې د سرشته د بیا در باندې زکات شتا. او که دغه پلاټ د تجارت په نیت باندې تازان سره ایثار کړو فصل پکې کوي نو بیا در باندې زکات فرض دی. بل ته پوسې کړ دې چې یو سړی د بهر ملک لاړو مزدوري د پاره، آیا الته عمره کې دی شي او کنه او عمره کولې شي؟ کوم ځای نه چې کوي کې دوبۍ ته تللی دی، دوبۍ نه عمره کوي کې دی شي. بل ته پوسې کړ دې چې یو سړی د سترګو نه معذور دی او دا غ سره رقم دی هغه په سود باندې ورکړی، دا جایز دی او کنه؟ سود حرام دی سترګور د پاره هم او د بسترګو د پاره هم. که یو سړی وړوند